یو کس ته قرآن او حدیث کې دلیل وښیې او د قرآن او حدیث حکم ورته وښیې چې الله پاک فرمایي دا کار وکئ، دا کار داسې دی، رسول الله فرمایي دا کار وکئ، هغه به وایي چې یاره زمونږ فرقه کې دا نه راغلی، زمونږ امام وایي داسې مه کوه، زمونږ ملا وایي دا مه کوه. فرقو کې دومره راګیر دی چې ته به ورته وایي چې الله پاک فرمایي دا کار وکړه، د الله پاک قرآن نه پس نبی کریم علیه السلام هم فرمایي دا کار وکړه، دا کار په کار دی. دی به وایي نه که نه زمونږ مولي صاحب نه مني، زمونږ فرقې نه مني. هر سړی په فرقه کې دومره ورننوتی دی، هر سړی فرقو کې دومره ډوب شوی دی چې قرآن ورته وښیې او حدیث مبارک ورته وښیې، وایي نه که نه په دې زمونږ مولي صاحب ډېر ښه پوهېږي، هغه دا شی نه مني. هلکه مولي صاحب پرېږده، الله پاک قرآن دی، د الله پاک حکم دی او بیا د رسول الله حکم دی. خو هر سړی فرقو کې ډوب دی، هر سړی فرقو کې ډوب دی، داسې ډوب دی چې قرآن او حدیث ورته سره ښکاري نه، بس خپله فرقه ده. هر سړی فرقو راګیر کړی دی او حق طرف ته تللی نه شي. که حق طرف ته ځي مولی راکاږي، ملا پې فتوه لګوي، ملا ورته ته ګمراه شوې، تا مذهب بدل کو. مذهب نه بدلیږي، مذهب یو اسلام دی. زمونږ ستاسو یو مذهب دی، دا اسلام دی. بس ټول مسلمانان یو، الله او رسول قرآن منو. خو مولي صاحب ورته نه که نه دا داسې هغه عام سړی حیران چې قرآن کې خو شته، حدیث کې شته، خو د مولي صاحب نه یېرېږي. نو فرقو نه راوځئ، قرآن او حدیث له راوځئ، د الله او د رسول خاطر وکړئ، قرآن وګورئ، حدیث وګورئ، قرآن وګورئ.